पखवा बमुंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाए सब भाई भाई वे मुमकिन जब स्कूल के सबक में हिंदुआनो जमाने के स्कूल किताबों के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुआनो सिखानो खुशहालो दपारा जमून मास्टरानो दा किताबों ने जोड़ के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाए सब भाई भाई नो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाए सब भाई भाई और कमुंगा हुआ काबलियान हो जाए सब भाई भाई नो लेबल राबानी दा गद्दार हो कि शमदीद खबर अदर तको कि इंदिरा गांधी पकोर के लूखी उगोर दागे बेडरूम और डाइनिंग हॉल उगोर दागे बेडरूम और डाइनिंग रूम दे के सब बला दे आगा उगोर और आशे जमुन पर सदर के दे 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 दादा पदवानी में के सोकवानी ली दादा वजीरानो बंगले मुगो दादा चा पलास की चियो द तमाचे लेसन कोल निश्ता दागा कौम दे परवरदिगार पर टपोड़ा दा खुदाए पर टपो के चिनास करता पर दफ्तर की सलाह पगबर गोड़ान दे न दसर बीत दा खुदाए पे जंजली कौम दा खुदाए रागिर करे कौम कि कल अदर बांधे टेपर 50 रुपए किलो कल अदर बांधे साहब बरसंडे 50 रुपए खुदा पे जंगल है कि दास्ता खुलद स्पी खुलदा दिल अब अलाल गडुरे नवर दी दिल अब मुर्दार खर कटे खशे पता खरई का स्ता खुलद खरीद सोई नस्ता खलील अब खशे खुदा सला दरवला टोला औरत गर्द स्पी गोंदे او د خدای صفات پریدا د رسول صفات پریدا او د بنی آدم چې خانان دی او نوابان دی او خاندان دی او خاندان خان دی خدای پتو کو خان لا چرته د غریب دوست شوی خان تاریخ وګورا پتا سي میچنې ګرځولې دی حکومت دربار کې په دیر کې خانی وا روټایم پړې په مرخه پسواد کې خانی وا روټایم پړې په مرخه پام دربند کے خانی و روٹائم پڑیش و پمارا کھیٹا پا چترال کے خانی و روٹائم پڑیش و پمارا کھیٹا مالی دلی پا باجاور کے دا خان زیتا ورن خان خوارشی تا پا قد کے نپری فکی کے زیتا ورنم و چاگر اواتو دولو خلق صادرون داسی داسی که داسی او زان لاندی کی خو پزمکا کینا او داسی زو یاریدم چی ماتو نوی چی تم پزمکا کینا خزان میں ورطا تیار کچھ کوئی کی پزمکا کیننو و یو سو ورطا سناو و ماتے غگو نب چلان دی راکوشا خلقونا میں تپوسو کچھ علکا داو دی ویجی دا نواب تیمت کی مون چرتا پکٹ کنا تاسو آگا قوم نہیں چی دوی پکٹ کی نپریخ وی دا دوی پا مخ کی تار اٹھائی نشو خواهی دا سپی گوندی بے بار پا برنڈا کی در کو چې دې بدنونه په صوفي او کورسو باندې ناستو نو طالب دې سپیغون دې برانډې تروي تاسو هغه نه صفات د خدای کوا صفات د رسول کوا دا غزاد صفات کوا چې چا د نیس نه حس کړي وي د عدم نه وجود تراوسته وي بیا به عدمی کی بیا به را پیدا کی داغ ذات صفت کوا چې چا د مور په خېټه کې روټۍ درکولا داغ ذات صفت کوا چې چا په دنیا کې تعالی رزق او روټۍ درکې خان بچاله او بیا دا اوسنی خانه دا خو چې بار روزي دکاندارانو ته ګوري چې چا به چانک راغوښتي چې یو پیاله پکې زموس کړ اوسنی خانه خدای په خوا کې خانانو غریب الابیان چرتا اجره کې لو سلور ملمانه خو ناس دا اوس خو کوڅه په ګډي بازار ته چرو دي په دوه چنه کو ته ګوري چې چاره غوښتي چې پیاله چپ کړي دیو جنا د خدای صفات کوي خدای ته رجوع خدای سره رابطه او تعلق په خدای قسم چې ته د خدای والله العظیم چې دا ارتب تاسو هارون رشید زمانہ وا پخکار وته غر میں روټه پڑا یو کارګر راغی او د هارون رشید د مخ نه روټه او تخته
هارون رشید پاس سور شو ورپسې منډې وزیران ورته صاحب ولې دا کارغه وجنم د څنګه دا جرأت وکړ چې زما د مخې نه روټه وتښتل کارغه مخکې او هارون رشید ورپسې غره نه هغه غاړه واوړېدو دیم ورپسې ورواوړېدو چې ورواوړېدو یو سړی دی داسې تړلی پروت دی لاسونه یې شاته پښې شاته په څادر او پټکي تړلی دی او داسې په ډډه پروت د کارغه هغه روټه یې یوړه او د سړي له یې په خوله کې واچوله هارون رشید چې ورنږدې شو نو هغه سړي نه یې تپوس وکړو لکه دا څه چل دی کارغه خو والوتو وی صاحب څه تپوس ته سوداګرو ما په لاره روان غلو شو کوله په دې خپل څادر او پټکي راته لاسونه او پښې وتړل او مال یې رانه ټول یو او زه دغسې پروت یم څومره موده وشوې 3 میاشتې وی روټه یې اوبه وی والله چې کله نه هغې تړلی او هغې رانه تلي دي دا کارغه ټایم په ټایم اوبه م راوړي او په خوله کې راکوي او روټه یې م راوړي په خوله کې نو مولانا روم وایي چې السببها بگذرو تقوی طلب السببها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب هیلې پرېږده تقوا وکړه خدای سره جوړه وکړه خدای سره دې جوړه وشوه روټه یې به تا پسې منډې وه جامې به تا پسې منډې وه او چې خدای سره دې جوړه نه وه نو تا نه به توسن سپی جوړي ته به هر شي پسې منډې یعنې د هر شی به تا پسې خودبیني پرېږده غرور پرېږده ځان ته غټ کته پرېږده نن په پاکستان کې وګوره دا بدقسمتۍ نه دا خسکي مالدار شي دا په هیروین چې مالدار شوي دي یا په نورو حلالو مردارو مالدار شوي دي د دې په لاره تله موټر کې ناسته هغه ټوپی په کم ځای کې بیا چې خبرې کوي نو بیا نو دغه ته ګورئ تاسو ما دا خبرې دروغ نه دي ورته وګورئ دا خسکي مالدار چې خبرې کوي نو بیا نه چې غپ شي په دغه ځای ووایي چې نو بیا لکه تا چې څه باد پوک والی شو دا ځان ته دومره غټ ولې ګو غټ کته خو یو د خدای د ذات سره ښایي چې ټول عمر به په یو حال او څه تغییر به پکې نه راځي ته یو غټ کته په دې ځان لطیفه ته دې ځان ته وګوره شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته د چین بادشاه یو شیشه راستولی و شیشه یې راستولی و صاحب کله چې ګیره میره ګومنځی نو دې شیشه کې به ګورې وی ډېره ښه ده خلوت کې داسې کېږي حضرت بار ناست و هغه مرید یې دننه خلوت جارو کول شیشه وغورځېده او ماته چې ماته شوه حضرت شیخ چې راننوتو نو مرید ورته وایي چې صاحب از قضا آئینه چینی شکست صاحب هغه د چین شیشه چې وه بادشاه چې رالېږلې وه ماته شوه وی څه ورته از قضا آئینه چینی شکست قضا رااله او هغه د چین والا شیشه ماته حضرت شیخ ورته بچیا خوب شد اسباب خود دینی شکست خوب شد بچیا ډېر خو شو د خودبینۍ شی ډورک شو څه به ځان ته ګورم یم چې ډېر ښایسته ښکارې او ډېر ښه ښکارې که نه چاډو دا شی ورک شو چې ځان کې مې درته خودبیني رانیشي الله شیشه کې به هم نه کته چې ځان ته چېرته غټو نه ګورم یا ځان ته ښایسته ونه څه حال به وي د هغه خلقو چې د نیانو په دوکان کې وړاندې رستو شیشې ورته لګېږي
سحال بيد دې کله بدا سے داسې پکې کوي کله بدا سے داسې دا چرګي پشان لکای پشان سرونه چي دي کله بس چي کوي کله بس جل دې خلق مسئلې تاسو کچې وسړې ګیره کله کی او شیشه کی وګوري او وی چې کوئی ډېر خسته شم پاتې کی کاټي سحال بيد او تا بلا خبره ده چې پیر صاحب هم ګیر خړېلی ته ترغاړي وځو مولا صاحب هم ورته چې په ګیرو دې مش دا ګیر خړېل کې ژوندۍ بزرګان او په ګیرو دې مش دا چاپلوسي هم مونږ شته کنه لکه پاکستان کې د شورا منبران دا چاپلوسي ګر هم مونږ یو لیکن مسئله تا ګور یو سړی ګیره کلا کاو شیشه کې وکړه چې ډېر خسته نو د خستوالي د پاره خو خدای ګیره پیدا کړی دا او تا ګیره کلولو ته مرزا بدل یو شاعر نایتا د شعرونه چرته چاوره د چې ډېر خسته شعرونه را روان شو چې وی ګورم دا خو ډېر بزرګ سړی چراغ تپوسو کو چې مرزا بدل چرته ده و هغه د نئی دکان کې ناشته ګیره کړی ورننه و چې ورننه و مرزا بدل نیمه ګیره کله کړی و نیمه پاتې چې پاتې دي چې ورته وکړي دا مرزا بدل دی و صاحب دا ورته مرزا بدل شماری شرامه پراشي ته ګیره کله شیرونه څنګه و خره ګیره نو مرزا بدل ورته وی چې ریش را مې تراشم لیکن دل مخلوق را نه مې خراشم ګیره کلوما خو د خلق وړ نه ازارو خیال امرا د خلق وړ نه ازارو نو دی ورته وی چې مرزا بدل شما بد تراشنی ریش دل رسول الله را مې خراشم ته چې ګیره خره ته د رسول الله زړه تراشه لګیا مرزا بدل به او شپره لاندې راوغل ډېر وخت به او شپرو چې سواخ را پاسې ده نو هغه سړي ته وی جزاک الله کې چشمم با ساختی جزاک اللہ کے چشمم باساختی مرا با جان جان ہمرا ساختی وسری اللہ تعالی ډیر جزائے خیر در کی مالا خود دا سے خبر او کجد محمد رسول اللہ سره بیو دے شما شکریہ ادا کړه اوس خو دې څوک مولا دی وای مولا دی چاته هاي هاي لکه دا ګیره مدغه کو زکه مړه تاسو دې ګیرو نه نور ته به دې څه چې دې پښتنو ادا پښتانه له پښتون په دې سره کو تاسو ګورئ دې پښتنو کله ته چې ورشي وجرو ته چې ورشي چرته چې غني پراتی او دوی جنگي دغه له چې ورشي مړ پټیر خانو ته چې ورشي قاوا خانو ته چې ورشي ته پښتنو ګور دا په سینما کې پرون څوک داسې پښې دلی چنډ خان پراتی دا څوک هاي ډېر دغه یو پکې د باجوړ نه راغلی ما چې باجوړ کې په مور ګور اټوټه ته د باجوړ نه کور دی وران شدل ته بسکوپ کولو ترا څوک دا پښتانه دي کنه نو زما ځان عرض مې دا چې ومن الناس من یقول باندې سوچ کوي چې د منافق معنا دا ده چې پړې یو په خپل بل سزا به سي کافر چې په منځ د جهنم کې پروتي نو منافق په پلان دي تاخچه د جهنم کې واخر دعوانا ان الحمدلله او چې ورتوب کې او بو ته ورسېنو زمانہ مواله لاړو دریاب ته ورغه او بو ته ورتوب چې ورتوب کې چې دی او بو واغستو ده
نو د پیر نامت هیر شو یا الله یا الله یا الله 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 چلی چې الله الله چلی کړي او بو د پاسه روان او به بالکل ورته ځمکه شو د پاسه ګرځي په ټول دریاب کې وګرځي او واپس راغی پیر وې څنګه چل دیو وې صاحب استاد حکم مطابق او بو تلاړم ور ټوپ مې کو او چې او بو واغستم ستا نوم رانه ایر شو او الله الله چغې مې وویل نو بو د پاسه وګرځي ورته وی چې په دې مې پوه کا چې او بو ته وربو غورځېدې نو زما نامه در ایر وی چاو وی ولی وی ستاره نه مرا را تیر صاحب ځکه ایره شوه چې زه پوه شم چې په دې دریاب کې بې د خدایه ما بل څوک بچ کولی نشي وی دا د یقین را وی دا مې شپاړس وی بل څوک د یاد و په دغه ټیم کې بې د خدایه وی والله که هېڅوک نه یاد نه ښځه نه بچي نه کور نه ته نه بل هېڅ نه یاد